د جمعې مبارک ورځ ده او د ربیع الاول میاشت هغه شروع شوې ده. نن د ربیع الاول تقریبا 9 تاریخ دی او د دې میاشتې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر زیات مناسبت او تعلق دی. د هرې میاشتې څه خاص احکامات او اعمال وي او د هرې میاشتې د شریعت مطهره سره یو ربط او تعلق دی، لیکن د ربیع الاول تعلق هغه لږ زیات دی. هغه په دې وجه باندې چې د تمام علماو په دې باندې اتفاق او اجماع ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دنیا ته تشریف راوړی دی، نو هغه د ربیع الاول میاشت وه. بیا دې کې اختلاف دی چې کم تاریخ و څوک 12 یادوي، څوک 9 یادوي، څوک بل یادوي، ولیکن په دې باندې اتفاق دی چې میاشت هغه د ربیع الاول وه. نو په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیدا شوی دی او دنیا ته تشریف هغه راوړی دی. د پیر ورځ وه او د تهجد په ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فجر صادق نه مخکې دنیا ته تشریف راوړی دی. دې کې دې طرف ته اشاره وه چې څنګه دا ورځ بختوره ده، داسې یو بختور انسان هغه را روان دی او څنګه ظاهري تیارې ختمېدونکې دي، یعنې شپه تېره شوه او ورځ را روانه ده. همدغه شانتې یو روحاني رڼا هم را روانه ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه څنګه روحاني رڼا وه. د عبدالمطلب چې د نبی علیہ السلام نیکه دی، هغه وایي د حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې ما یو خوب ولیدو. په خوب کې زه وینم چې زما د املا ته یو زنځیر د اسمان نه راکوز شو او هغه زنځیر داسې پړکېدو چې مشرق او مغرب تمامه دنیا په هغې باندې روښانه شوه او د تمامې دنیا د خلکو رڼاګانې هغه ختمې شوې، د بادشاهانو رڼاګانې ختمې شوې، صرف د دې زنځیر رڼا هغه باقي وه. دا زنځیر دومره روښانه و چې تمامې رڼاګانې د مدم کې او ختمې کې. معبرین ورته تعبیر ورکو چې ستا په اولاد کې داسې یو معشوم پیدا کېدو والا دی چې هغه به تمامه دنیا رڼا کوي او تمامه دنیا به د هغه تعریف کوي. دې وجې نه چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شو نو خپلو خپلوانو ورته نومونه خوښول. عبدالمطلب صاحب یې د ده نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم. ټولو خلکو او خپلوانو ووی چې دا نوم خو مخکې مونږ نو اورېدلی، دا خو په اول ځل باندې تاسو ذهن ته رالو. وایي او وایي ځکه چې د دې معنا ده چې د هر طرف نه د ده تعریف کیږي او ما دا رڼا لیدلې وه چې هر طرف نه دې رڼا ته خلک را روان دي، نو د ده به هر څوک تعریف کوي. دی وجه نه دشمن هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تعریف باندې مجبوره دی. چې کم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنان دي هغوی به هم حضور صلی الله علیه وسلم ته امین وي. الامین لقب د نبی علیہ السلام ګرځېدلی و چې دا امانتدار دی، د سره به خلکو امانتونه کېښودل. دې زمانه کې هم څومره چې د اسلام او د دین دشمنان دي هغوی هم مجبوره دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعریف وکړي. یو عیسائی عالم دی او هغه یو کتاب لیکلی دی، په هغه کتاب کې د یو 100 کسانو تذکره کړې ده. اول ذکر او اول تعریف پکې د محمد صلی الله علیه وسلم کړی. بیا لیکلی دی چې ما نه به خلک دا تپوس کوي چې ته خو عیسائی، نو اول د عیسی علیه السلام تذکره او تعریف وکړه، تا خو د خپل پیغمبر نه شروع ونه کړه. نو هغه وایي دا دې وجې نه چې زه مجبوره یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی الله علیه وسلم ته چې وی کوم مقام میلاو دی دا وی هیڅ چاته نه دی میلاو. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیر په ورځ باندې په دې میاشت کې
د سحر د مز د مخکې تشریف راوړی دی. عبدالمطلب صاحب وای ما ته چې کله خبر رالو چې دا ماشوم پیدا شو ستان وسی پیدا شو نو وای زه ډېر زیات په دې باندې خوشحاله شوم د څو وجهونه. یو وجه خدا وه چې د پلار وفات شوی و. عبدالله صاحب د نبی علیه الصلاة والسلام د پیدایش نه مخکې یو څو میاشتې د دنیا نه تشریف هغه وړی و، هغه وفات شوی و. نو په دې وجه باندې وایي زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې شکر دی زما د مړ زوی یو نښه هغه پیدا شوه. نو د هغه وفات هغه په یو بیمارۍ باندې شوی، یو سفر ته تللی او واپسۍ کې چې راتلو نو په لاره کې بیمار شو، د هغې نه بیا وفات شو. و بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام په راتلو باندې وایي زه یو په دې وجه باندې خوشحاله شم. دویم دا چې مخکې څومره خوبونه لیدلی شوي و هغه ډېر بهترین و. زه پوه شوم چې دا د هغه خوبونو تعبیر دی، دنیا ته هغه راورسېده. او دریم دا چې وایي کله زه ورغلم او دا ماشوم ما کتو چې یاره دا ماشوم هغه څنګه دی، زما زوی زما نوسی محمد هغه څنګه دی. وایي زه چې ورغلم وایي هغه نه و، هغه خپل مقام کې نه و. ما د امینې بیبي نه تپوس وکړو د نبی علیه الصلاة والسلام د والدې نه چې ماشوم څه شو. وایي ما اوس دلته واچولو او زه لږ استراحت ما حاصلولو چې ماشوم غیب شو. لږ ساعت بعد هغه راوړلی شو، کېښودلی شو، اوازو شو د غیب نه چې فرشتو وي چې مونږ ته یې لږ وښایي. دا مونږ اسمان ته وړی و. زه پوه شوم چې دا ماشوم ډېر قیمتي ماشوم دی. او وایي چې کله پیدا شو نو وړوکوالي کې دا ګوته داسې اوچته نیولې وه، د توحید ګواهي او د شهادت ګواهي ورکوله. او کله کله به وایي زه کور ته رالم نو دا ماشوم به مې کتو، ماشوم په وړوکوالي کې داسې کارونه او داسې طریقې نشي کولی څنګه به چې ده کولې. دی به وایي کله الټه شو او په حالت د سجده کې به پرېوتو. زه به پوه شم چې دا ډېر لوی انسان دی. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله پیدا کېدو کتابونه لیکلي دي هغه ټیم کې 54 انقلابات راغلي دي. 54 انقلابات راغلي د کیسر او د کسرا بادشاه ماڼۍ وه. قیصر بیل دی او کسرا بیل دی. د هغه لویه ماڼۍ وه، په هغه شپه باندې په هغې باندې زلزله هم راغلي وه. تاریخ لیکلي په دغه شپه باندې زلزله راغلي وه. بل بادشاه هغه به اور بلولو او د اور عبادت پې هغه کولو. په هغه شپه باندې هغې ډېر کوشش وکړو خو هغه اور نه بلیدو. اور نه بلیدو، پته لګېده چې معبودان باطله څومره هم دي هغه ټول ختمېدو واله دي. باطل خدایان الله تبارک وتعالی د نبی علیه الصلاة والسلام په آمد باندې هغه ختمی. دا د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم پیدایش دی په ربیع الاول کې په دې مبارکه میاشت کې هغه شوی دی. او دویم نبوت چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ملاو شوی دی هغه هم په دې میاشت کې ملاو شوی دی. ځکه یو طرف ته پیدایش دی جسمانی او بل طرف ته پیدایش دی روحانی. د نبی علیه الصلاة والسلام روحانی زندگی او هغه زندگی چې تمامه دنیا دی طرف ته مایل شي هغه د 40 سال نه بعد بیا شروع شوی ده. ځکه نبوت هغه 40 سال کې ملاو شوی دی. نو هغه هم په ربیع الاول کې نبی علیه الصلاة والسلام ته ملاو شوی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به غار حرا ته عبادت تتلو. په خپله باندې حدیث مبارک کې راغلی، بخاری شریف کې روایت ته نبی علیه السلام فرمایي چې کله زما عمر 40 سالو ته قریب شو نو ما ته یوازیوالي خوند راکولو چې زه یوازې یم او الله یادوم. کله چې یو انسان الله ځان ته قریب کړي نو د خلکو نه را جدا کوي. دا قاعده ده. زمونږ دا ډېر بزرګان علما صلحا دی یوازې خوشحال وي چې یوازې شم چې الله سره مې رابطه شي. او ډېر شپې ته خوشحالېږي و یاره شپه راله ځکه اوس به د الله سره خبرې کومه، زما او د الله به خبرې وي، دنیا به هغه چې کوم دی نو لرې شي. نو د نبی علیه الصلاة والسلام نه دا طریقه راغلي او دا سنت طریقه وه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما ته به یوازیوالي خوند راکولو چې زه یوازې شم او د الله عبادت وکړم. وایي دې دپاره ما انتخاب وکړو د غار حرا. غار حرا په 3 میله باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کور مبارک نه هغه لرې دی. 3 میله سفر به نبی علیه السلام کولو. هلته به کله هفته و کله 4 ورځې کله 15 ورځې څو ورځې به چې نبی علیه الصلاة والسلام
هلته کې تیرولې ځان سره به څه معمولي خوراک واغشتو او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به ورپسې نور خوراک هغه وړو باقاعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هلته کې ژوند تیرولو او هلته به د الله تعالی طاعت او عبادت کولو دا ملت ابراهیمی باندې او دا خلق د نبوت نه مخکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاندان هغه په ابراهیمی ملت باندې دي چې هغه د توحید دایان دي او خلق دین طرف ته رابلی توحید ته خلق رابلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما بدلته کې شپې تیرولې یو ورځ اچانک ما چې کوم دینو یو تصویر ولیدو چې یو انسان دی او په دې غار کې په کرسی باندې ناست دی خامخا چې انسان داسې حالت وویني یریږي دا اولنی وحی هغه شروع کېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حضور صلی الله علیه وسلم د دینه ویریدو او را روان شو او خدیجه رضی الله تعالی عنها ترالو تفصیلی واقعه ده خدیجه رضی الله تعالی عنها ته وی تیاریږه ما او زما د تر زوی دی زتا هغه ته بوزما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته سپای ورکا او لګ آرام شو بیا چې کم دینو ورقه ابن نوفل دا یو ښه انسان عیسایو او د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د تر زوی هغه ته هغه بوتلو هغه ته وی ما ته ټول واقعیا ذکر کا څنګه واقعیا وا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وته کرسی او هغه تصویر هغه شکل یاد کو ورته وی خپکیګه مرواره دا هغه فرشته و چې دا به موسی علیہ السلام تمراتلا او دا به تا تم راځي تا ته به الله ډیر لوی مقام درکړي کاش چې ته د نبوت په مقام باندې فایش شي او لوی مقام ته ورسې اوسه جام دی ما خو مشکله ده ما ته مرګ را روان دی زه ډیر بوډا یم او دا قوم بستا تا دی خپل ملک نه مکه مکرمه نه بده مباس نبی علیہ السلام وی دی به ما وباسي وی او دا تداسي یو مقام ملاوي دوه ول د اسلام مخالفت په شروع کی بهرحال بیا به نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل عادت موافق لو ا تصویر کې یرم وی خو روحانیت هم وی دا صرف نه و چې یاره ایک یو روحانیت او یو مزوا چې هغه بیا ځان ته نبی علیہ السلام راخکو چې ته واپس راشه نبی علیہ السلام بیا دا وحی هغه مسلسل شروع شو او جبرئیل علیہ السلام ورتزان او خودلو او باقاعده اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق دا د وحی علامات هغه شروع نو دا وحی چې شروع شوی دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نبوت ملو شوی دی نو هغه هم په ربیع الاول کې ملو شوی دی او دنیا نه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف وړی دی نو هغه هم باقاعده ربیع الاول کې تشریف وړی نو د ربیع الاول د میاشتې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ډیر تعلق او لوی تعلق او ربط هغه راغلی دی دی وجه نه دی میاشت کې ډیر خلق لګیاوي او هغه پنجاب کې ډیر خرافات کېږي هغه خود سیرت په نوم باندې او د مولود شریف په نوم باندې چې کوم دینو قسم خرافات او عیاشیان کوي ګډاګانې پکې کوي دا دې د پاره نه دی بلکې دې کې چې د دین د تبلیغ په نیت باندې وعظ او نصیحت شي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی او سیرت هغه ذکر شي هغه خبره بهترینه خبره ده او دا میاش دې د پاره ده چې مونږ او تاسو کې فکر پیدا شي مونږ او تاسو دا سوچ او فکر وکړو چې دا میاش هغه رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړي نن چې دا تاسو مونږ ژوند تیرو آزاد ژوند تیرو دا ګوره مونږ مسلمانان یو ځکه خالي که مسلمانان نه وي او مونږ انګریزان وي الله دې نه کې يهوديان وي عیسایان وي مونږ غلامۍ والا ژوند تیرولو عیسایان ټول ژوند د غلامۍ تیرې لګیا دي يهوديان هغه د عیسایانو د لاندې ژوند تیري د امریکای د لاندې ژوند تیري آزاد نه دي په خپل باندې هغه غریبانان گیر دي او دغه شان تیندوانو ته ګورئ دا غي څومره خراب زندگی ده دا مونږ او تاسو چې خوشاله ژوند تیرو دا د اسلام برکت دی او چې د اسلام برکت دی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته تشریف راوړي نو نن مونږه په دې کې پکار دا چې سوچ او فکر وکړو په دې میاش کې چې مونږه د اسلام ملو شوی دی دا د چا د برکت نه ملو شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د برکت نه نو دا هغه ژوند هغه خپلول پکار دی اصل دا ربیع الاول او د سیرت مقصد دا دی چې انسان دا سوچ کی چې زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی ما هغه دنیا ته په دې میاش کې تشریف راوړی دی څومره رڼاګانې راغلي دي که د هغه ژوند ما خپل کو نو ما ته به څومره رڼاګانې حاصلېږي څومره خوشحالۍ به ما ته حاصلېږي چې ټولې دنیا ته د هغه رڼاګانې میلاو دي د هغه د وجې نه خوشحالي میلاو ده
چې کما داغه ژوند خپل کو داغه طریقې ما خپل طریقو کې راوسته او سنت طریقو باندې ما ژوند شروع کو نو زما ژوند به څومره خشته وي. نن موږ د انګریزانو په طریقو باندې روان یو، د غیرو په طریقو باندې روان یو، هغه کې راته ازادي ښکاري اعلان کې غلامی ده. ازادي په سنت طریقو کې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه کې هغه ازادي ده. نن موږ د انګریز غلام یو، د يهوديانو غلام یو، د عیسایانو غلام یو، د هندوانو غلام یو، قسمه قسم د انډیا موږ مخالفت کوو د هغه چې کوم د طریقې اختیار او رسمونه رواجونه کوو. د يهوديانو مخالفت کوو، طریقې ټول د يهوديانو اختیارو، د عیسایانو بدوایو او ټول طریقې د عیسایانو اختیارو. کم محبوب صلی الله علیه وسلم د وجنا چې مونږ ته د خوشالیان میلاو دي، د اسلام میلاو دي، دغه طریقې خپل کوي. یا تاسو وګورئ چې الله تبارک وتعالى سمنه خوشحالي د دنیا کې راولي. یو انسان یوازې خپل ژوندۍ کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې راولي، هغه ته څومره سکون اطمینان او راحت والا ژوند میلاو شوی. یو کور کې راشي، کور کې به څومره سکون او اطمینان راشي. یو محله کې راشي، محله کې به څومره سکون، او که بیا ملک کې راشي څومره سکون او اطمینان. دا سوچ کول پکار دي. سیرت دا نه دی چې په دغه ورځ باندې چې کوم دی نو جلوسونه وباسه او جلسې وباسه او خوراکونه پخوه او دا او دا او د نبی علیہ السلام طریقې پاتې. موس هغه نه کوي او د سیرت جلسې موس هغه نه کوي او وایي چې نبی علیہ السلام باندې ډېر زیات خوشحاله یم. کم اهم عبادات چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ثابت دي هغه ته نږدې ورزو د نبی علیہ السلام د محبت دعوی کو د دروغ دعوی دي. رښتیا عاشق هغه وي چې د خپل معشوق په لار باندې روان وي. نن مونږ د مجازي عاشقان یو، مجازي معشوقو په لار باندې روان یو. الله تعالی دې زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت پیدا فرمایي او د دې مبارک میاشت چې کم تعظیم دی هغه دا چې مونږ ځان کې سنت طریقې پیدا کو. الله تعالی دې مونږ کې پیدا فرمایي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف رسله خاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على خير.